أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دا سورة إبراهيم آيات وستم ادوستم دي. دا مسجد توحید دی ورځ دا سموار دی ټیم چې دی 10 منټه کم 4 بجې دي. زما اراده وه چې مسجد ته راسم لمونځ وکړم. په دې مابین کې د احمد مسلم ټلیفون راغلی چې عبدالجبار بھائی و مسجد ته محمد نور ملکیار والا ترین چې دی هغه کول پوره چې او ته به مسجد لمور ده او ترجمه پوری انتظار وکا د جمعه بعد. زما ورونو د مرګ فتح نستا. مسلمان هغه دی چې په خوله اقرار او په زړه تصدیق او په عمل ثابته کی. هغه مسلمان نه دی چې په خوله وای په زړه بلی او په عمل باندې بل ثابتوي. دغه مسجد توحید زموږ په کوششو سره خاص کر زما په کوشش سره دا زموږ د کور سره فرمین روډ باندې جوړ سلو. نوم یې موږ کښېښوی مسجد توحید. په 2007 کې موږ دا مسجد اخیستی دی او په 2011 کې د دې آبادي سوې ده. دغه مسجد چې کله موږ په 2007 کې واخیستی بل وخت دپاره ماسټر شریف ټلیفون راوکړي چې عبدالجباره د مسجد د روډ خوا دیوال نړېدلی دی راسه دا جوړ که. ما ته امیرې چې جوړ که د ویل یا ته راسه. نو زه رالم دیوال مې وکتئ ول دا د باران د وجې ډړېدلی دی لیکن باران نه و سوی معمولي قدر سو. بیا ما خښتې راوړلې دالتې مې واچولې. زما خشیانو ته مې چې مستریان دي محمد عمر او دلهي ته مې وویل مال راسي دا دیوال راووي. هغه چې سهار راغلي و په کار شو سوي وو. په دې کې 2 کسان یو لالی نومې دی یو نظام نومې دی هغه راغلی و چې دا مځکه زموږ ده دا 15 فوټه ده زموږ ده موږ دلته دوکانونه جوړو. صادق راغلی زموږ کره ګیټ یې وټکوئ ول عبدالجباره خلک راغلی دي د مسجد د روډ خوا وایي دا زموږ ده او خیال کوه چې جنګ نه وکړې. مال انشاءالله تعالی جنګ نه کوو. کله چې موږ رالو ومې کتل کار بند دی
و هغه مستري ته مې ولې نه کوي ول دغه دوه کسانو کار بند کړی هغه ته ما هلکه ولې ول دا مځکه زموږ هغه ته ما ستا پلار ته 8,15,000 روپۍ ورکړې او په پټو کې واچولې کور ته یې وړې ولنه دا زموږ ده او ښکنځلې وکړې داسې ښکنځلې وکړې دلته زما ذهن اوټ شولو جنګ شروع شو نو موږ هم دوه وو دوی هم دوه وو صادق بای وو زه وم دا دوو سره جنګ وشولو دواړه بیا وښه شولو بیا دا دوه ولاړو نور دوه یې راوستلو دوه ما ته راورسېدل دوه صادق بای ته ورسېدل په دې کې جنګ شروع د صادق سره بیلچا وه بیلچا ورته غورځو هغه نږدې نه شو کړلی ما سره شی نه ولو هغه یوه زه تر ژیره ونیولم ما ته بل کلیپ بند کړي تقریبا زما سر شاوخوا مال شو په وینو کې رنګ د شریف په هغه شپو کې او ډریورو موبایل یې بند کړی و دا جنګ وشولو د جنګ بعد کې روغه وسوله 1,00,000 روپۍ موږ هغه خلکو ته په تاوان کې ورکړې بعد کې دا و دا د مسجد دیوال د شریف د کور خوا دا جوړېدی ما شریف ته وویل ما شریفه دا لار کوچنۍ ده د 3 فوټه ډول نه بیا جومات 5 فوټه لار ورېله کله په دا شپو کې حنیف صاحب دا راغلي وو کار شروع شریف چې دیوال ورسېد زه دا نه غواړم زه 8 فوټه لار غواړم په دې کې شریف راولاړ شو پر حنیف صاحب باندې حمله وکړه د ده څه بیګ هغه اخیستې ما جناکش کړي حنیف صاحب ته ما ویل ما دا بیګ چېرته دی ولاړی په دې سره دی جومات ته ووتی خلاف شولو دغه بیانزیانې پر موږ وویل په دې باندې ټوله خبر دی راز محمد خبر دی د شپې ماله خلک راغلي دي ول موږ دا دیوال نړوو د دغه بیانزو بیا نور خلک راغلي دي دمکیان یې ما ته راکړي چې موږ به تا دی کو بیا دغه بارکزي راغلي دي غیبیزي راغلي دي او شمشوزیه اڅکزیان راغلي دي دمکیان یې وهلي دي خو موږ پر دا مسجد باندې کلک ولاړو 1.5 کال 2 کاله قدر د دغه شریف سره ما کیس وچلوي د طالبانو خطونه ولیکل شول زما یارو امان الله نومې دی هغه یې وویشتی نو دوی لیکلي وو چې امان الله سپی مې وویشتی جانان سپی مې وویشتی الجبار ستا وارې دی دا خط یې په ګیټ کې ایښی و دا خط شریف راخستی و ماسټر شریف د جمعې په ورځ یې انډولا ته چې دا خط راغلی پر هغه به د سړي نمبر هم لیکلی کوم چې کسان ویشتلي وو خو د هغه باوجوده دا دمکیانې د شپې راسوي دي دا مسجد باندې هېڅوک نه و یو عبدالجبار حاضر و د شپې د ورځې دمکیانې د طالبانو د مشرکانو دا رال کېدلې خطونه ولو د شپې به یا خو ټلیفون به رالو ته راوځه موږ به معلوم وروره دا مسجد د الله دپاره جوړ شوی دی او د مسلمانانو دپاره جوړ شوی دی کوم څوک چې د دې مسجد توحید بېعزتي کوي دا مسلمان نه دی دا صفا منافق دی دا صفا هندو دی چې د مسجد سره د ده رویه د مسلمانانو نه وي دا مسجد توحید جوړ شوی دی د الله د رضا لپاره بیا په دې علاقه کې صادق بای اوسېدی د هغه کور ته او ډبرې وراوښتلې دا یې تنګوي او نظام نیمه دی هغه تنګوي صادق مجبور شولو مین یې خرڅه کړه زموږ خواته رالی په دې مابین کې د صادق پر کور باندې ټکان وشو صادق د ډېرې مجبورۍ څخه دا مینه خرڅه کړه ولاړې کوټې له تقریبا 10 کاله 15 کاله بعد کې هغه چا چې د ده پر کور باندې ټکان کړي وو هغه سړی مال رالی چې زه توبک باسم تا او ستا انډیوال په مابین کې جنګولي یاست صادق ستا خېښ دی ستا ولزوی ته او لور ورکړې ده ته یې انډیوالان واست
اوس به ما پیمال وره زه خو دې دغه ماپیدنګ ما کار نه دی، ماپیدنګ چې دی د صادق کار دی. دا وجه څه وه؟ دغه ټکان دغه شریف د هغه د قوله څه چې ما ته 500 روپۍ راکړلې، ول دغه موټر چې دی په دا مسجد کې دغه نه پرېږدي دا صادق. نو زه د موټر د وجې څخه چې ما ته عبدالجبار ځای راکړی په مسجد کې، ما ته دعوت راکوي د اسلام چې دی به په عقیده پوه شي، نو ما د دغه وجې د ده پر کور ټکان وکړو د ده د وجې څخه. لیکن دی دا خبره اوس نه مني. اوس په دا جمعه باندې د جمعې څه څو ورځې مخکې د مسجد توتې کښلی و، بیا زه نه ومه کوټې له تللی وم. دا اوس دا د مسجد 50 انګوره، 2 اناره، 1 انار، 2 انځیره دا بیا د کښلي دي. دی وایي ما نه دي کښلي، په پرون کې ما ورته ویل دا تا کښلي دي، ویل یا ما نه دي چې دا داود کښلي دي. داود وایي ما نه دي کښلي. نو دا تقریبا 2 ټینکره ما د میاشتو راوړلې، د کاله 24,000 روپۍ شولې. حساب ولګوه او د 10 کالو د 15 کالو څو پیسې جوړېږي. بل دا د مسجد شی دی چې کوم څوک د مسجد توحید کې توهین کې دا مسلمان او نه دی. زما ورونو دا مسجد د الله دپاره جوړ دی، پر دا زما ایمان دی چې زه به پر دې باندې ځان قربانوم. نو خبره مې دا درته کوله چې دا مسجد توحید دا شیان احمد مسلم رشیدی مسجد ته موږ کول پرته جمعې پر مال ور واچوه، خو د جمعې پر یوه بجه باندې موږ لمونځونه کوو، مسجد به بیا خلاص وي. ټیک دی. نو خبره دا مې درته کوله وبرزو کله چې ازیر کړ شي، کله چې ازیر شي لله الله لره جميعا ټول خلق به د الله و درته ازیر شي. فقالوا ضعفاء وبياغا کمزوري خلق للذین فبارک د هغه خلکو استکبروا چې هغو لوی کړی وه. وزه شیخ الاسلام یم، زه شیخ الهند یم، زه شیخ الحدیث یم، زه د جماعت امیر یم. للذین هغه خلکو ته استکبروا چې لوی کړی وه. وإنا كنا بشک مرشو لکم ستی دفارا، یعنی دغه خلق ضعفا، دغه بی علم خلق، دا که په هر جماعت کې وي دغه د خپلو خلکو ته وایي، ملایانو امیرانو ته وایي. وإنا كنا لکم تبعا مستی دفاره تابعولو. فهل انتم نو ستاسو مغنونتی د پکولی سي او لرې کولی سي د موږ څخه من عذاب الله د عذاب د الله څخه من شین یو څه شی. قالو دغه امیر به ووایي دا بې ایمانه منافق په خوله یې وپړی بله دغه شیخ الاسلام شیخ الهند. قالو وای لو ادان الله که چیرې هدایت کړی الله پاک مو موږ ته لهدیناکم نو موږ به تې ته هدایت کړی وای، موږ به تې ته حق و باطل درښولی وای. موږ په خپله منافقانو موږ په خپله د خولې او د لار مې نه وو سره یو. سواء برابره ده علینا پر موږ باندې اعجزینا که چیرې موږ فریاد کوو او ګبراویږو ام صبرنا یا موږ کوو صبر ما لنا نسته زموږ دپاره من معیز ځای د خلاصي چې یو دا رقم کوم ذات له ورسو یو باچا چې هغه موږ بچاو کي. نن ورځ د بچاو ذریعه نسته. هغه خلک چې منافقان دي په خوله یې وایي پړی بله وي هغه به الله ته اذر شي. خواست به کوي چې موږ لره اوس که موږ اعجزیانه که موږ چیز کوو که فریاد کوو بېقراره یو غمجن یو نو که صبر کوو موږ دپاره ځای د خلاصي نشته. نو بیا چې وګورې شیطان له ورسي چې شیطانه
موږ بچاو کا وقال شیطان هو شیطان لما رغ وقت قوزیه چې فیصله سوي وي قوز الامن چې فیصله وشي د ټولو کارو چاته مالنامې په راسته لاس ورکړي چاته په چپه لاس ورکړي ان الله بشک الله چې دی دا د شیطان وینا ده دا د شیخ الاسلام وینا ده دا د شیخ الهند وینا ده دا ستا د جماعت د امیر بېدینه د منافق وینا ده چې ان الله بشک الله چې دی وعدکم د تی سره وعده کړې وه وعده الحق او وعده حق ووعدتکم ما د تی سره وعده کړې ده فاخلفتکم زه د خپلې وعدې خلاف یم ما پتا د مسجد بېزتي وکړه ما پتا باندې د مسجد شیان وکښل ما پتا باندې دا وکړو وما کان لی نسته زما دپاره علیکم پر تاسو باندې وما کان لی نو زما دپاره علیکم پر تاسو باندې من سلطان هیڅ زور الا خو مګر ان دعوتکم ما به تی راوبوللاست چې دغه د صادق پر کور ټکان وکړه ما درته وویل دغه درختې وکړه دا د مسجد خلاف وکړه فاستجبتم تا به هغه خبره ومنله دغه کم چا چې په خوله یې وبړه بله او کار به ده وکړو او ده به پر بل باندې کول فلا تلوموني نن ورځ ما مه ملامتوه ولومي او ملامت کا انفوس خپل دا منافقت خو تا کړی وو تا د مسجد توحید سره دا کارونه کړي وو دیوالونه دې نړولي وو خلک دې خطا ایستلي وو چې راسئ دا ته به دا دکانونه جوړ کړو زما د اکا زوی هم ورسره میلاو ګلاب نومې دی دغه شریف هم ورسره میلاو دغه د توایرو چې مشرک هغه ورته وویل چې زه دا دوه نمرې نه کوم ما دا مځکه د الله دپاره ورکړې ده نو هغه منافق هغه سړی چې هغه عقیده نه وه سمه هغه د الله څخه وېرېدی لیکن دغه دوه نمبره چې ځان ته مسلمان ویل ځان ته مؤمن ویل هغه دا دوه نمبري کوله کار به خپله وکړي او نسبت به بل ته کوي وما انا نه یم زه بمصرخکم چې ستاسو فریاد واورم وما انتم او نه ته یاست بمصرخي چې تی زما فریاد واوري د الله د عذاب مې بچاو کړي انی کفرتو زه انکار کوم بما په هغه اعمالو سره اشرکتموني چې تاسو زه ورسره ګډ کړی وم زه مې حصهداره ګرځولی وم من قبل مخکې تر دې ان الظالمین بېشکه دغه ظالمان لهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب دردناک زما ورونو مسلمانان سي یو څو ورځې ژوند دی ما خو خپله دا ځان د دغه رب دپاره د دین دپاره مرګ راځي په کور کې هم راځي په ټټۍ کې هم راځي په بس کې هم هر ځای راځي خو ما خپل ځان د الله دپاره پر دا مسجد د اسلام یو عبادتخانه ده د الله دپاره جوړ شوی چې دې ته څوک په بد نظر ګوري هغه به خیر نه نن په نن مې ټلیفون کړی دی چاته چې توپنچه را پیدا که هغه ول انشاءالله تعالی خواست کوم و هر کافر مشرک منافق ته چې د مسجد توی څخه لیرې ګرځه که نه وګرځې یا به زما لاش پروت وي په دا مسجد کې یا به د هغه کافر مشرک او د منافق دو نمبره چې د ده د وجې مسجد وران دی کار وکړي په خپله او نسبت یې بل ته کوي الله دې وس توفیق راکړي انډیوالانو ته خواست کوم چې د الله د دین دشمنان مه جوړېږي مسلمانان سي منافقان مه جوړېږي د خولې او د زړه لارې ورکړي په آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین